نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس صدق الله العظيم سورة بقرة دیمه پارات وسو سری رشتم آیت مخی آیاتونو کی مومنانو تا د تقوا حکم بیان شو اس پر آیاتونو کی بیا اللہ پاک د تقوا حکم بیان شان نزول د آیت کریمہ داسه حضرت عبداللہ ابن رواحہ او حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ خپل منس کی اختلاف را حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ قسم چی زباد نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سرا خبر اتر نکم اللہ رب العالمین آیت نازل کو تاسو مومنان قسم د نیکه په ختمولو مکوئ مسلمان سره خبره بندول ګناه ده چې تا قسم وکړې چې زه به د سره خبره سلام کلام نکوم دا قسم دې د ګناه داسې قسمونه مکوئ چې تاسو د نیکه نه قسم کو بیا دې صحابي خپل قسم مات کو د قسم کفاره ورکړي او بل نبی علیہ السلام فرمائی کہ چا قسم کو او دغه کار او ته بهتر کار شو نو قسم دې مات کی او د قسم کفاره دی ورکړي لکه یو سړی د ګناه په کار باندې قسم وکړي چې دا کار به زه کوم نو په دې لازمه ده چې دا قسم مات کی او د ګناه نه ځان وساتي او د قسم دې کفاره ورکړي لکه دې صحابي چې دې خبرو بارکی قسم کړ بیا د قسم درې قسمونه دي یو قسم د قسم یمینی لغو دی یو کار سړی کړی وي او د خپل سوچ دا چې ما نه دی کړو دې قسم کوي دا یمینی لغو دی ګناه پکې نشته یا یو کار کړی نه دی او د خیال دار چې ما هو کړی دی او قسم کوي نو په خپل خیال دی رښتونه دي دې ته یمین لغو وي په دې کې ګناه نشته دویم یمینی غموس دی یو کار یې کړی وي او دې قسم کوي ورته یاد چې ما کړی او په دروغ قسم کوي دا کار کړی باره کې قسم کوي چې مې نه دی کړی یې کړی نی او قسم کوي چې ما کړی دی او خو ورته پتی چې دروغ وي دې ته یمین غموس وي دا گناہ کبیره ده د دې سزا صرف د جهنم سزا د دنیا کې کفاره نشته غټه گناہ او دریم قسم یمین منعقده ده یو سړی پر روانه زمانہ کې د یو کار په کولو یا د یو کار په نه کولو قسم وکړو لکه مثال یو سړی وي چې زه به دروغ نه وایم قسم وکول اوس د دروغ نه وي قسم دې برقرار وساتي که کله دې سړی دروغ ووي نو د قسم مات شو نو چې قسم یې مات شو دی به د دې کفاره ورکړي غلام یا وینځب آزاد کی یا لس مسکینانو تبا دوټی ما د مړیږي د ډوډۍ ورکړي یا لس مسکینانو تبا جوړه جامې ورکړي او کله دې ټول طاقت یې نو بیا بدری روجی یو بل پسی ونیسی د قسم هغه کفاره به اخلاص دي ته وی یمین منعقده خدا په صورت کې دا قسم پوره کې چې د ګناه ني لکه دا شکار چې جایز کار نه به لازم او نه به بند لکه یو سړی قسم کوي زبون کوم نو کله قسم کوي او کني کې منفاسم کوي او که یو سړی قسم کوي مثال غلا بکوم نو دا کار حرام دی قسم په هر صورت کې دا ماتي قسم به سر ته نه رسي او که دا شکار چې دا غي کول او نه کول دواړه مثال برابري او یا مثال کول پکاري نه کول ګناوي نو
قسم دې مات کړ د هغې په ځای باندې به کفاره ورکوي که یو قسم یې کړی یو کفاره به ورکوي او که دوی کړي دوه کفارې به ورکوي دې ته ویلی شي یمیني منعقده. بله مسله په دې ځای کې ذکر کېږي یو سړي قسم وکړو د خپل کورواله ته د نزدېکت نه منع کېدلو باره کې نو دا په څلور قسمه دي. اولنی قسم دا دی چې یو سړي قسم وکړه زه به کورواله ته نه نږدې کېږم نو وقت تعین یې ونه کړو. دویم یو سړي قسم وکړو چې زه به کورواله ته 4 میاشتې نه نږدې کېږم، دویم قسم دا دی. او دریم قسم یې وکړو چې د 4 میاشتو نه زیات وي د 6 یاد کړي زه به کورواله ته نه نږدې کېږم، دا دریم شو. او 4م صورت یې دا دی چې یو سړي قسم وکړو چې زه به خپلې کورواله ته مثال نه نږدې کېږم د 4 میاشتو نه کم یاد کړم، نو په دې اولنو 3 صورتونو کې که دې نږدې شو قسم یې مات شو. او که نږدې مثال کې نه شو نو د دو یو طلاق واقع شو، طلاق باین. ښځه ترې نه جدا شوه که دا نزدېکت کوي نو اول به نکاح نوي کوي، د هغې نه بعد به دې بیا د خپلې کورواله سره نږدې کېږي. دې ته وایي مسله د ایلا، خپلې کورواله ته د نه نږدې کېدو قسم. خو د دې موده 4 میاشتې، که 4 نه کم قسم کړو نو بیا به صرف قسم وي، که ماتې که کفاره کړې که ماتې نه کړه طلاق پرې نه راځي. او که 4 میاشتې یا د دې نه زیاتې او یا وقت غیر معین نو په ده باندې به راځي ایلا. او ایلا که قسم یې مات کړو د قسم کفاره، او که قسم یې مات نه کړو نو په ده باندې به ښځه په یو طلاق سره جدا شي، د نکاح نه بې وځي. دې ته وایي طلاق باین. که دې دوباره د خپلې کورواله سره وخت تېرول غواړي نو نکاح به نوې کوي، نورې خبرې پکې نشته. نو دا آیاتونو کې الله جل شانه فرمایي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، او تاسو مه ګرځوئ نوم د الله پاک هدف د خپلو قسمونو. ان تبروا دا چې تاسو به نیکي نه کوئ قسم په دې وکئ، وتتقوا تاسو قسم وکئ چې تقوا باندې اختیار وتصلحوا بین الناس، او اصلاح باندې کوم په مابین د خلکو کې. په دې قسم دا د نیکۍ کارونه قسم دا قسم مات کی. والله سمیع علیم، الله پاک اوریدونکی استاسو د خبرو دی، علیم فی استاسو په نیتونو. لا یؤاخذکم الله ننش الله پاک تاسو باللغو فی ایمانکم فیمین لغو باندې، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن الله پاک ونیسی تاسو په قسم چې هغه کړي وي ستاسو زړونو. الله غفور حلیم، الله پاک بخښونکی او بردباره ذات دی. للذین یؤلون من نسائهم، دپاره د هغې خاوندانو چې د ایلا وکړي د خپلې بیبي ته د نزدېکت نه قسم وکړي. تربص 4 اشهر، انتظار کول د 4 میاشتو دي. فإن فاؤوا، که چېرې د خاوندانو پوروالې وکړو 4 میاشتې خپلې بیبي ته نږدې نه شو، فإن الله غفور رحیم، پس یقینا الله پاک بخښونکی مهربان دی. وإن عزموا الطلاق، او که چېرې دې اراده وکړه د طلاق چې نه به نږدې کېږم، نو که نږدې شو قسم یې مات شو، که نږدې نه شو اراده د طلاق وکړه، فإن الله سمیع علیم، پس یقینا الله پاک اورېدونکی او پوه ذات دی. نو بیا د قسم متعلق احکامات په دې جاري کېږي. واخر دعوانا